उस्तादुल उलमा, मर्द दरवेश, तर्जुमान हक, उस्तादुल हदीस, शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना अल्ताफुर रहमान साहिब, जामिया इमदादुल उलूम पेशावर, दौरे जदीद यू अजीम स्कॉलर, द इस्लामी बैंकारी साबिका चीफ एडवाइजर, कुरान हदीस बांग अबूर लरुन के शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना डॉक्टर शमसुल हक हनीफ साहब, दीनी व असरी उलूम हसीन इम्तिजाज शेखुल कुरान वल हदीस उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना गोहर रहमान साहिब मरहूम रहिमहुल्लाह, यागे फर्जन साबिका मेंबर कौमी असम्बली हजरत मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान साहिब, मुदीर आला जामिया इस्लामिया तफहीमुल कुरान मर्दान, और सरा हजरत मौलाना मुफ्ती सिफतुल्लाह साहिब, सरपरस्त आला जमइयत इत्तेहादुल उलमा मुजब्बल हाजिरीन उलमाए किराम, सुमर उलमा रागली थी अगे तुल तमुश्को शामदीद वायु बिला ताखीर इदख प्रोग्राम आगाज डिग्री कॉलेज नंबर 1 अगे प्रोफेसर कारी हाफिज उबैदुर रहमान कुरैशी तदावत का चागराशी एदख अजीम व अजीम शान कॉन्फ्रेंस उलमा कन्वेंशन आगाज व इब्तिदा व तिलावत कलाम पाक सरोगी। कुरैशी प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 1 इदीनाबाद दी जामिया रहमानिया मस्जिद शहीद बाबा दो हाफिजान दी स्पर्गो माजूरम दी अगीन खास्ता चागा खपल कलाम पेश की हाफिज अमानुल्लाह व हाफिज अब्दुल्लाह, हाफिज अमानुल्लाह व हाफिज अब्दुल्लाह।
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم. منافق پسل کیسې کوي په پښا خوله، قرار نه کړي خواڅوي به خامخا خوله. په خوله یې ورکړي په زړه بله دروغجان وي، کړي ګویان به درته هر څه په پستا خوله. چې دروغ وایي رښتیا ورسره نه وي، چې دروغ وایي رښتیا ورسره نه وي، څه به وایي په کلا ته بیا په دا خوله. دا به سوځي په لمبو د جهنم کې، یقیني که چېرته نه شو په کباب خوله. ماشاءالله. دا یو بل مسلمان ورور نه غیبت مه کړه، بیا به څه کړې چې په مرګ دې شي سړه خوله. زه عبدالله غریب چا ته دا فریاد کړم، مسلمان ورونو راشئ ټول په یوه. ماشاءالله ماشاءالله. خوند کوي خوند د مسلمانو اتحاد، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. خوند کوي خوند د مسلمانو اتحاد، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. خوند کوي خوند د مسلمانو اتحاد، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. او ملګرو مه کوئ ضدونه، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. او مه کړئ دا یو بل غیبتونه، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. ما لګاوې ورونو په یو په بل تهمت، دا یو بل سره وکړي محبت، دا یو بل سره. وی خوند کوي خوند د مسلمانو اتحاد، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. او نن چې هر ځای انسان غمجن دی، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. هر مسلمان په زړه غمجن دی، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. وجه یې دا ده چې دا یو بل ټول غیبت، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. وی خوند کوي خوند د مسلمانو اتحاد، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. او ملګرو دا مې درته سوال دی، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. مسلمانان خو دې مسلمانان ټول ورونه ورونه محاسد، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. خوند کوي خوند د مسلمانو اتحاد، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. او ملګرو دا مې درته سوال دی، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. صبح په وړاندې نظرو به هم بسو حسد، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. او په اتفاق کې خو ډېر خوند دی، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. او په اتفاق کې خو ډېر خوند دی، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. زه عبدالله حافظ کوم درته وصیت، دا یو بل سره کړي چې محبت، دا یو بل سره. شکریہ ادا
درخواست کوم چې هغه راشي او یو خپل کلام پیش حافظ امان الله. پاک ربا مملتا وارو امداد ستا دی دین دپارم کو جهاد پاک ربا مملتا وارو امداد ستا دی دین دپارم کو جهاد دا درخواست او دا امید دا می ارمان دی تکڑی جوڑ دی علماء اتحاد دا امید دا می درخواست دا می ارمان دی تکڑی جوڑ دی علماء اتحاد خدای دل مستاق در کی دا سوالنا دی نڑی تل کافران کڑی تل برباد خدای دل مدا دعا مستاق در کی دی نڑی تل کافران کڑی تل برباد زما حافظ امان اللہ دا اشعار دی مسلمان غارم پٹھول جہان کی خاد زما حافظ امان اللہ دا اشعار دی مسلمان غارم پٹھول جہان کی خاد دا سوال کوم پک رب تکڑی قبولامی دعا تجڑ کڑی جمعیتی اتحاد العلماء دا سوال کوم پک رب تکڑی قبولامی دعا تجڑ کڑی جمعیتی اتحاد العلماء تجڑ کڑی جمعیتی اتحاد العلماء امتی مسلمہ کو علماء کو سی روان دی امتی مسلمہ کو علماء کو سی روان دی تعصبی پکرنا دی چی ہر چوک مسلمانان دی توفیر پدی کی نشتورنو ٹل مسلمانان دی رسائی کو گڑا وکڑو دا سلیبو مقابلہ رسائی کو گڑا وکڑو دا یہودو مقابلہ تجڑ کڑی جمعیتی اتحاد العلماء تجڑ کڑی جمعیتی اتحاد العلماء دا سوال کوم پاک رب تکڑی قبولامی دعا تجڑ کڑی جمعیتی اتحاد العلماء تجڑ کڑی جمعیتی اتحاد العلماء دعا کوي هر څوک مسجدونو کې دا سوال کړي دعا کوي هر څوک مسجدونو کې دا سوال کړي کوپری کوم پکرب تکړي قبولامی دعا تجوړ کړي جمعیتی اتحاد العلماء سوال کوم پاکرم تچی قبول کړي دعا تجوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء تجوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء امت مسلمہ کو علماء کو سی روان دی امت مسلمہ کو علماء کو سی روان دی تعصبی پکارنا دی چی ہر څوک مسلمانان دی تعصبی پکارنا دی چی ہر څوک مسلمانان دی رضای کو گډا وکړو دا صلیبو مقابله رضای کو گډا وکړو دا صلیبو
والا تجوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء تجوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء تسوال کوم پترب تکړي قبول می دعا تجوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء تجوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء دعا کوي هر څوک په مسجدونو کې دا سوال کړي دعا کوي هر څوک په مسجدونو کې دا سوال کړي کفر صبر تک خدای په صفر تا بدل کړي کفر صبر تک خدای په صفر تا بدل کړي په غم باندې اختا کړي نه کفر دنیا په غم باندې اختا کړي نه کفر دنیا ته جوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء ته جوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء دا سوال کوم پات رب تکړي قبول امين دعا ته جوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء ته جوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء دا سوال کوم علماء ته جوړ کړي اختلاف دا سوال کوم علماء ته جوړ کړي اختلاف دی خدای دی پاره یو ځای سره دی خدای دی پاره یو ځای سره جوړ کړي ائتلاف دا خدای لپاره یو ځای سره جوړ کړي ائتلاف تلوار وارثان يهدينا بخير الورى تلوار وارثان يهدينا بخير الورى تجوړ کړي اتحاد العلماء تجوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء بطرب تکړي قبول می دعا تجوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء تجوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء عرضنا بحمد ماز عرضنا بحمد غازم وصیت عرضنا محمدی هم زما د وصیت عرضنا بحمد زما د وصیت دی خدای دی پاره یو ځای شرط المحبت طلب تکړي قبول می دعا ته جوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء ته جوړ کړي جمعیت اتحاد العلماء حضرت مولانا حافظ سید ستار شاه بخاری هغه ته خاص کوم چې هغه سټیج طرف ته راشي بلا تاخير زو دعوت ورکوم د جمعیت اتحاد العلماء ناظم اعلی خیبر پختونخوا شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا گوہر رحمان صاحب فرزند سابقہ ممبر قومی اسمبلی حضرت مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان مدیر اعلی جامع اسلامیہ تفہیم القرآن چاغوی راشی او دی علماء دی طلباء دی خطباء دی عظیم علماء کنونشن تا مخاطب شی محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وقال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
وإنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم शेख उल हदीस वल कुरान हज़रत मौलाना इल्ताफ़ुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मुहतरम शेख उल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर शम्सुल हक हनीफ साहिब ज़ोपदे प्रोग्राम बांधे द इत्तेहादुल उलमा द ज़िला बनु जिम्मेदारानों का मुबारकबाद पेश को चिपदा से अहम मौका बांधे और अहम मौजू बांधे चिद उलमा द इत्तेहाद और ज़मंग द ज़िम्मेवारों पर हवाला दे प्रोग्राम इनेकादियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दा प्रोग्राम द खैर और द बरकत ज़रिया गर्ज़ी और दागे नबात मुहतरम ज़सिरत दे मुंतज़िमीन द अमर बताबील के रागले करीमा दुई तवक्ती अर्ज़ को चिदा खुशकिस्मती दे मजलिस चिदा दो उलमा किराम मशरात ज़मुंगा शेख इल्ताफ़ुर रहमान साहिब और मौलाना शम्सुल हक हनीफ साहिब मदे मजलिस की मौजूद थी। इंशाअल्लाह तफसीली खबरें गई खुदा कुरान करीम कम आयत जमाल दे मौके मुनासिबत सरा नुस्ते दे पदे के अल्लाह रब्बुल आलमीन खपल पैगंबर ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ता खिताब कई और फरमाई छे पैगंबरा वक्त मुकर्रर करे और वक्त गर्जवले पे शरीयत बांधे ताला की वो निजाम दर करे दे शरीयत तरीका द जुवत निजाम द जुवत नुफत्तबिहा द दे शरीयत ताबेदारी का वो मखबला और द आगे खल्को द ख्वाहिशात व ताबेदारी मकवा कब खलक चे पदे शरीयत और पदिन द अल्लाह न हुई इल्म वसल रिश्ता तो है रिश्ता ईमान भी रिश्ता मदले न दे दागी द ख्वाहिश ताबेदारी मकवा बल्कि द अल्लाह द नाज़िल शवे शरीयत ताबेदारी कवा। तो मालूम है मुहतरमो चिदा शरीयत और दा निज़ाम जो उलमा उलम दागे को मुत्तहिदा और मुत्तफ़िक़ा सूरत की कोशिश बकार दे और अवाम ले बकार दे दा निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन मुगलरा करे दा निज़ाम पर इंसानानों की द इंसानों यो इंसानानों से मजबूरी नहीं जोड़ करे जमाहिरीन राजमशु तोहान राजमशु वे के आलिमान राजमशु द दुनिया और द दिन और द ढेर वे दानिश खावंदान और अभी यो निज़ाम जोड़ को मुरतबे को मुक्तरात को मुक्तज़ अमर शवे ने चिद दे बदला कवे दे गलबे द पार कोशिश कवे तरदे पूरे च मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब दा निज़ाम द खपल जात ना जोड़ करे न दे सब च राजी च अबू सुफियान पे वो खबर दे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना पुख्तना कई यदि कुरान बारकी दागन तपूस गई और कुरान दे निजाम बुनियाद दे चिदा कलाम और कुरान चिदे वले और तिलावत गए नो अहाजा कलामुका अम कलाम साहिबिका अहाजा कलामुका अम कलाम साहिबिका दस्ता कलाम दे कस्ता मरगरी कलाम दे और द मरगरी ने मुराद दे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब और कड़े कि दा कलाम न जमा दे और न जमाना मरगरी दे बल्कि दा रब्बुल आलमीन कलाम दे वो निजाम अल्लाह रब्बुल सब चीज मुद्दा ईमान दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दा हर ऐब न पाक जात दे लैस कमिस्लिही शैउन दा अल्लाह मिसाल निश्ता नजीर निश्ता तो दा अल्लाह और पेशवे शरीयत और निजाम
دا هم د هر عیب نه پاک دی په دې نظام کې خامي نشته په دې شریعت کې عیب نشته دا داسې بې عیبه نظام د غلبې دپاره او د اتباع دپاره الله موږ ته امر کوي الله حکم کوي سب چې زموږ دا ایمان دی او عقیده ده چې الله رحمان او رحیم دی دا د الله په صفاتو کې صفات دي نو د الله ورکړی شوی نظام دا د رحمت نظام دی اخروي رحمت هم پکې دی او دنیوي رحمت هم پکې دی د رحمت چې څومره مظاهر کېدی شي او انسان د هغې سوچ کولی شي او په دې فکر او ذهن کې راوستی شي هغه ټول ممکن دي په دې نظام د الله کې په بل نظام کې نشته سب چې زموږ د ایمان دی چې الله رب العالمین عادل بادشاہ دی الله عدل کوي الله انصاف کوي ظلم الله نه کوي نو الله چې کوم شریعت راکړی دی او د هغې د اتباع الله امر کوي نو په دې نظام کې سراسر عدل دی په دې کې انصاف دی په دې کې ظلم نشته موږ که په دې پاکستان کې په دې دنیا کې د ظلمونو خاتمه غواړو او ظلمونه څومره دي که سړی یو کاغذ راواخلي یو فهرست مرتب کړي نو ډېر طویل فهرست به جوړ شي د مظالمو د بې انصافو مهنګایي ده بېروزګاري ده لوډ شیډینګ دی بدامني ده اغوا برای تاوان دی د جابرانو ظالمانو تواغیت حکومت دی په عالم باندې د اسلام نه ماسوا د نورو نظامونو عملی بالادستی ده په دې ملک کې د امریکې غلامي ده که یو سړی شماري ډېر لوی او طویل فهرست به تیار کړي د مظالمو او د ظلمونو او د لوډ شیډینګ حالت دا دی چې دې ورځو کې تاسو ته د صوبه خیبر اوسېدونکي موږ هم زموږ په دې مردان کې خلک اوس روډ ته راووتل مظاهرې وکړې په دې خبره چې کوم بیلونه راځي د بجلۍ بیلونه نو په هغه بیلونو کې 2 چنده نه 3 چنده سیوا ټیکسونه راځي هغه حقیقي بیل سره چې کوم دی نو د هغې نه 100 چنده سیوا ما باندې ټیکس راځي لهذا مطالبه کوو چې دا ظلم را سره بند کړه داسې یو طویل فهرست به سړی شماري خو دې خبرې له به راځي چې د دې مظالمو نه به خلاصېږو بس د دې خاتمه په کوم نظام باندې کېږي په کومه طریقه به کېږي انسانان که راباسي او نوې تجربې کوي نوې نعرې ایجاد کوي نوې جنډې بره کوي نوې تجربات کوي دې ځل به دا سړی تجربه کوم دې ځل به دا نظام وګورم دا نغمه کې ډېره پرکشش ده دا ټولې خبرې محترمو عبث دي د هر قسمه مظالمو نه به خلاصېږو په اسلام باندې د هر قسمه ناانصافو خاتمه به کېږي په شریعت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې بل نظام موږ سره نشته بله طریقه نشته او دا طریقه د حق او د انصاف طریقه ده نو الله امر کوي چې د هغې اتباع کوئ بیا د دې علماو مقام او اهمیت په څه وجه دی ځکه چې د عدل د دې نظام پوهان او ماهرین دا علماء کرام دي د هغې نه بغیر د په نیکي ژوند کې سړی په دې عمل کولی شي د حلال او د حرام په خپل انفرادي ژوند کې تمیز کولی شي او د په عملي ژوند کې عملي نظام نافذ کولی شي بغیر د علم د دین نه او بغیر د علماء حق د رهنمایۍ نه نو دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا باره کې الله دا فیصله وکړي چې ده ته خیر رسول غواړم د ده نه خیر الناس جوړول غواړم نو الله پاک هغه له فقاهت فی الدین ورکوي الله پاک هغه له علم د دین ورکوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه خو تفسیر کوونکی یم ورکوونکی ذات خدا الله دی توفیق په چا له ورکوي څوک به دا علم تر کومه حده پورې حاصلوي نو دا فیصلې د الله رب العالمین خو مقام د علماو واضحه دی محترم نو جمعیت اتحاد العلماء همدغه خبره کوي چې کوم د عام مسلمان او د هر عالم او د غیر عالم د ټولو ذمہواري ده عند الله د الله د طرف نه ذمہواري مقرر شوې ده
چې تاسو په خپل انفرادي ژوند کې هم په عمل کوئ او دا نظام په عملي کوئ چې د دې بنیاد په عدل او په انصاف دی، د دې بنیاد په توحید د رب العالمین دی چې الله یوازې خالق دی، مالک دی، رازق دی، بادشاه دی، بل رازق او خالق او مالک او بادشاه او حاکم نشته. نن سبا محترم یو مثال تاسو له درکو، دا ټول حملې چې کومې روانې دي او د دې خلاف د پارلیمنت قراردادونه راغله، قراردادونه راغله، یو قرارداد راغی، بیا راغی، متفقه. هغه خلک چې هغه ځان ته جمهوري خلک وایي چې موږ د پارلیمنت بالادستي غواړو، موږ خو د جمهور حکومت غواړو، نو د هغې پارلیمنت قرارداد راغی او د عام مسلمان د زړه اواز خو د مخکې نه دی چې تاسو د ډرون حملو جواب ورکړئ او تاسو خپله خارجه پالیسي د امت مسلمه او د پاکستان په مفاد کې جوړه کړئ. تاسو وکتل چې هغه حملې جاري دي. خو زما د خبرې مقصد دا دی چې اوسه پورې به دا خبره کېده چې موږ سره داسې ټکنالوژي نشته، داسې وسله نشته، داسې جهاز نشته، داسې میزایل نشته چې موږ ډرون طیاره راګزار کړو، ډرون طیاره راشي ما باندې حمله کوي، ما سره طاقت نشته، ما سره جهاز نشته، ما سره میزایل نشته، جواب نشم کولی. اوس د دې سکیورټي او د دې عسکري ماهرین چې زموږ کوم دي تقریبا 2 هفتې مخکې یو بیان په اخبار کې راغلی دی، اوس فرش بیان دی د ایرفورس د یو مهم افسر ډیپټي ایر چیف ورته ووایه، 2 نمبر سړی دی په ایرفورس کې، هغه بیان ورکړی دی چې پاکستان سره داسې وسله شته او داسې میزایل او داسې جهازونه او ټکنالوژي موږ سره شته چې موږ په دې دا ډرون طیاره راګزارولی شو، موږ د هغې جواب کولی شو، خو موږ به دا جواب هله کوو چې د وخت حکمران موږ ته حکم وکړي او پالیسي جوړه کړي او ما ته اډر وکړي. زه خو د اډر پابند یم، زه خو د حکم پابند یم چې ما ته وایي ګزار ورکړه، راګزار یې کړه، جواب ورکړه، زه به جواب ورکړم. اوس سوال پیدا شو نه ورکړي، نو د هغې وضاحت هغې کړی دی. مخکې به د هغې هغه زبان حال دا باډي لینګویج چې به دی به دا خبرې کول چې ته څه ویل غواړې، خو اوس یې په زبان قال دا خبره وکړه چې موږ د دې ظلم جواب ځکه نه کوو چې دا پاکستان ډېر کمزوری ملک دی، موږ ته ډېر زیات د غربت او د قرضو لاندې راغلي یو، امریکا زورور ملک دی، موږ باندې به پابندۍ ولګوي، اقتصادي پابندۍ به ولګوي، قرضې به را باندې بند کړي، موږ په مشکلاتو کې واچوي او د هغې په نتیجه کې به د پاکستان عوام دا به د قحط صالح ښکار شي. نو موږ دا عرض کوو چې د دې خبرې مطلب خدا شو نعوذ بالله چې رازق ستا الله نه دی بلکې رازق ستا په واشنګټن کې ناست د امریکې صدر دی. مسلمان خدا خبره نشي کولی، مسلمان خو به دا خبره کوي چې څنګه مې رب الله دی او خالق مې الله دی نو زما رازق هم الله دی، د رزق خزانې د الله سره دي، زه به حق ته حق ویم، ظلم ته به ظلم ویم، الله ته به ځان سپارم، رزق به د الله نه غواړم. نو ته دا خبره تسلیمې چې او ظلم روان دی، بې انصافي روانه ده، خو جواب ځکه نه ورکو چې رزق د هغه سره دی، ډالر د هغه سره دي، پیسې د هغه سره دي. دا ما تاسو یو مثال درته صرف په داسې وخت کې د علماء کرامو د قیادت نه بغیر په دې ملک کې بلکې په دې ټوله دنیا کې د عدل او د انصاف قیام نشي کېدی، په نورو نارو نشي کېدی، کېږي به په دین اسلام باندې، کېږي به د اسلامي نظام په عملي قیام باندې چې کوي به علما د علماو په رهنمایۍ کې به کېږي، په بله طریقه باندې نه کېږي. خدا کار په اتحاد او په اتفاق باندې، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. په دې خبره کې یو شی، په دې خبره کې برابر شي، په دې کې د خپل کار په اتفاق او اتحاد باندې وړاندې کوي او د علماو په قیادت کې وړاندې کوي. محترمو، خو علما کم علما؟ په دې زه خپله خبره ختموم چې موږ د خپلو دواړو مشرانو خبرې واورو. علما هغه علما چې هغې ته علماء ربانیین ویل کېږي، خدا پرست علما هغې ته ویل کېږي. د قرآن کریم یو آیت دی ما کان لبشر
ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دا سورہ آل عمران آیت ده. د دې آیت دلان تاسو ګوره امام قرطبی رحمه الله تفسیر قرطبی مشهور تفسیر دی دا استادانو نه مخ کې د شاګرد په حیث خبره کوم تاسو ته. امام قرطبی رحمه الله لیکي عالم ربانی چاته وي مطلوب خو عالم ربانی دی. هغه وی عالم ربانی هغه ته وی چې العالم بدین الرب الذي يعمل بعلمه. د دې آیت دلان د امام شمس الدین قرطبی رحمه الله وګوره هغه لیکلي دي العالم بدین الرب الذي يعمل بعلمه. محض عالمنا محض علم کمال نه دی. هغه عالم چې هغه اول علم د رب د دین حاصل کی خو بیا په عمل کوي نو دې ته ویل شي علماء ربانیین خدا پرست علما. او تفسیر مدارک ور دغه لیکي چې هو شدید التمسك بكتاب الله وطاعته. هو شدید التمسك بكتاب الله وطاعته. دا الله کتاب هم کلک رانیولې علم دا غي حاصل کړي خو بیا اطاعت کوي. امام ابن قیم رحمه الله ازاد المعاد کی دا خبر لیکلی دا دا چونکہ دا علماء مجلس دے ویلی جہاد النفس 4 مراتب سلور مرتبی دا جہاد بالنفس. اولنے سے دے تعلم الدین دا علم بحاصلے دا دی اخذ بکے حاصلے بے علم بحاصلے تعلم. او بیا سے دے العمل بالدین پا دی دین باندې با عمل کے پا انفرادی جن کی پا اجتماعی جن کی. او درین دے الدعوت الى الدین دی دین طرف تا بخلق رابلے. او سلورم دے الصبر والاستقامت على المصائب والمشاق فی سبیل الدعوت الى الدین. پا دے لار کے چکم تکلیفون راشی پاگی با صبر کے نغا فرمائی چھ دا سلور خبر کلم مکمل شی پا یو سڑی کی او پورشی مصوار من الربانیین ويدعى عظیما فی ملکوت السماء. دا سړی بیا د ربانیینو نو ګرځي دا بیا د خدا پرستو خلکو نو ګرځي او په آسمانونو کې دې سړی ته غټ سړی ویل کی عظیم سړی هم دا دی بیا چې حاصلې به عمل به کې دعوت به ورکې صبر او استقامت مظاهره وکړي بیا نو محض علم نه محترم. دغه وجه ده چې کله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو محمد ابن الحنفیہ داوی مات ربانی هذه الامه. د دې امت ربانی وفات شو خدا پرست عالم وفات شو. نو محترم د علماء اتحاد غواړو او د علماء قیادت چې کوم دی پکار دی د علماء د قیادت نه بغیر نه کیږي. او عالم کم عالم دا عالم ربانی دا خدا پرست عالم چې دی د خپل علم بیا خالص د الله پاک د دین د اقامت لپاره استعمالي د مفاد لپاره نه استعمالي. چا سره مرګرتیا کوي ډله کوي چاله چې کوم دی وګور کوي چاله سپورټ ور کوي نو دا وسره لپاره کوي دا به الله د دین لپاره کوي. د چانه سپورټ اخلي د چانه تعاون واپس اخلي چا سره مرګرتیا نه کوي کرسي بدلی دی خوا کینم تاسو سره نه کینم په سو وجه باندې په دی وجه چې ستا ایجنډا د اسلام نه ده ستا مقصد د اسلام غلبه نه ده ستا مقصد د پاکستان د امریکای د نظام خاتمه نه ده. چې دا مقصد د کله برابر شو تاسو سره ومرګره چې دا مقصد د واضح شو طالب وګدر کوم چې دا مقصد حاصل شو ستاره لپاره بخبره جبه استعمالو ستاره لپاره بخپل ووټ استعمالو ستاره لپاره تقریر استعمالو ستاره لپاره بیان استعمالو او چې دا کارین مرګرتیا نه دغه شان علماء کرام محترم. نو دا د جمعیت اتحاد العلماء د تمام کوششونو مقصد دا دی چې په دې خبره زموږ شرح صدر دی چې په دې ملک کې په تمام دنیا کې خصوصا پاکستان زموږ وطن دی په دې کې د علماء حق او علماء ربانیین د قیادت او رهنمایۍ نه بغیر د اسلامي نظام د قیام نه بغیر د هیڅ مسلې حل نشته. په نو نارو باندې کار نه کیږي چې نوې سړی پکې راوته دی وي نوې سړی دی هغه نوې چغه وي نوې خبره کوي نوې خبره خو موږ سره د موږ شيوخ په دا خبره کوله چې خبره خو زموږ ځړه ده
خو خبره زمونږ داسې زړه ده چې د هرې زمانې دپاره فټ ده. نوې خبرې خو به هغه سړی راوباسي، هغه سړی به ایجاد کوي چې هغه سره څه کمی وي. نو موږ سره خو کمی نشته. موږ په دې تېر شوي دور کې محترمو زه د دې مردان نه د قومي اسمبلې خلکو را باندې اعتماد کړی یو حکومت د دې نه مخکې تېر شوی دی. نو بعضې خلکو به وایي چې دا خو ډېر ښه حکومت و، خو دا خو تاسو د اسلام خبره کړې وه. نو هغه اسلامي نظام چې کوم دی نو هغه پوره رانغی. نو موږ به د هغې خپل وضاحت کوو، خو ما په خپله حالت کې به دا خبره کوله چې دا خو ډېره ښایسته خبره ده چې ته د اسلام دپاره مطالبه کوې چې او جي هغه اسلامي نظام رانغی. خو دا به نه وی چې اسلامي نظام تا رانغوسته نو زه تا نه ستا دا نظام پرېږدم، ستا دغه طریقه پرېږدم، ځان له نوی ازم راوباسم، نوې طریقه راوباسم، بل طریقه راوباسم، د هغې نظام غواړم. دا خبره وکړه بیا چې تا د اسلامي نظام دپاره صحیح کردار ادا نه کړی شو، څومره چې تل په کار و هغه عمره ته لا نه کړې، پرمختګ دې ونه کړو، نو بل سړی ځان له ګورم، خو بل سړی د اسلام دپاره ګورم. داسې سړی ګورم چې ستا نه د اسلام دپاره یو څو قدمه مخکې لاړ شي. داسې پارټي ګورم چې د اسلام طرف ته پرمختګ ستا نه زیات وکړي. نو دا خبره بیا ټیک ده. خو دا خبره چې ستا نه ونه شوه نو بله پارټي ګورم، ستا نه ونه شوه نو بل نظام ګورم، ستا نه ونه شوه نوې ناره ایجاد کوم، دا خبره خطا ده. د مسلمان دپاره خطا ده. خو مسلمان به دا وایي چې نه، په دې خبره زما شرح صدر دی، په دې مې اطمینان دی چې زما د دنیا او د آخرت کامیابي په اسلامي نظام کې ده. ستا نه ونه شوه بل سړی ګورم چې د اسلام دپاره ډېر مخکې لاړ شي، بل سړی ګورم چې د اسلام دپاره ښه منډه ووایي، خو ناره مې اسلام ده، ناره مې شریعت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. بل نظام نه غواړم او بله طریقه نه غواړم. نو محترمو زه په دې باندې ستاسو نه اجازه غواړم او معافي غواړم. زموږ د شیوخ ده، زموږ استادان دي، شیوخ دي، او یو پیره دې ملګرو له بیا زه مبارکباد ورکوم چې الله رب العالمین ولې په داسې دور کې دا توفیق ورکړو چې په داسې موضوع باندې چې هغه موضوع زموږ د اتفاق موضوع ده، په دې کې د هېڅ اختلاف نشته، چې موږ علما د هغې په قیادت کې او د ربانیینو علماو په قیادت کې په دې پاکستان کې د یو سوچه عادلانه اسلامي معاشرې د قیام دپاره خپل کردار ادا کړو، او په دې کې د الله رب العالمین زموږ اخلاص نصیبه کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب مدیر اعلیٰ جامع اسلامیہ تفہیم القرآن مردان، ممبر قومی اسمبلی سابقہ، هغې خپلو خیالاتو اظهار وکړ. عزتمندو په دې وخت باندې چې دا کوم کنونشن د علماو منعقد شوی ده، موجوده چې د ملک څه حالات دي، د نزاکت په بنیاد باندې جمعیت اتحاد العلماء، اتحاد امت او د علماو څه ذمہ داري ده، په دغه موضوع باندې زموږ دا کنونشن جاري ده. مخشل دینا چې زه خپل محترم ته دعوت ورکړم، یو څو قراردونه منځ پیش کوم چې څومره هغه خلک چې موږ دا پیغام مرکز او صوبې ته رسولی شي، هغه دا پیغام او دا د قرارداد په شکل چې ورسوي. اول دوه شیونه خصوصا د ضلع سره تعلق لري. بنو یو اسلامي ضلع ده، بنو هغه یوه ضلع ده چې چار چاپېره په دې شي مدارس دي، علماء کرام او جید علماء کرام دي، او په دې شي نن د هجراګانو په شکل چې یا د نور ډډمانو په شکل شي یو لویه بهایي پلانینګ ده. زه د دغه عظیم الشان د کنوینشن په وساطت سره حکومت وقت نه دا درخواست کوم، اپیل ده چې دا شاید فوراً بند شي. دویم لوډ شیډینګ، لکه څرنګه محترم ډاکټر صاحب وویل، موږ د ټول ملک د ټول خیبر پختونخوا دپاره مطالبه ده، لیکن په پختونخوا چې بنو ضلع سره خصوصا زیاتوب ده، او بیا په ضلع شننه تاسو ته دا خبره معلومه وي
कि बन्नू सिटी 1.5-2 मरले न ज्यादा कोर नस्ता सख्त तकलीफ था और जिस सुमर मसाजिद व मदारिस थी अगीदी दर्स व तदरीस हम दिशबे वक्त दर्स व तदरीस ताकत टोल मुअत्तला ज़ेता सुकु विसातत सरा दा अपील व दरखास्त को कि द लोड शेडिंग दा मसला दे जर तर जरा हल की देवा मुतालबा दादा नन पटोल मुल्क से मदारिस और मसाजिद दियागे तहफ़्फ़ुज़ नस्ता और बेजा मुदाखलत था मुझ मुतालिबा कहूँ जमइयत इत्तेहाद उलमा इदी अजीम शान कन्वेंशन को विसातत सरा चिदी मदारिस और मसाजिद दा बेजा मुदाखलत पे बंद करे से यो बला मुतालिबा दा दी अवाम अन्नास और दी जमइयत इत्तेहाद उलमा दा मुतालिबा दा कि मुस्तकबिल इंतखाबात खसूसन व आम हालात से अमूमन कि सुमर दिनी जुमातु नदी एदे टोल इत्तेहाद व इत्तिफाक दे मुझ मुतालिबा दा व मुझ दा मुतालिबा दी अखबल दिनी जमातों मशरान दा शियोर ब्या कि सुमर दिनी जुमातु नदी कि दा मुत्तहिद व मुत्तफिक से वो आखिरी खबरा मुझ पदे मुल्क से तब्दीली इनकलाब नो वाड़ो मुझ इस्लामी इनकलाब वाड़ो और इस्लामी इनकलाब के पारा दृश्य ही नदी अल्लाह रसूल और कुरान आगे पदरी सरा मुझ पदे से इस्लामी निजाम वाड़ो तासुदी करारदाद सर इत्तेफाक था जो दावत पर कहूँ गालिबन निर्मलगरी पे इंतजार से दी अगर दौर औरत मात याद दी चागा कल MMA गवर्नमेंटो वे मुर्दा मुहतरम मुल्क नाम मानवीयत खबेरून मुल्क मौजूद हो वागयलता वाफिर मिकदार सर अखपला तनख्वाह की इस्तलाह वालते टीचिंग का दरस तदरीस व सिलसिला लेकिन MMA गवर्नमेंट पर मुतालिबे वांदे दे मुर्दा मुहतरम दौर जदीद यो अजीम स्कॉलर इस्लामी बैंकारी साबिका चीफ एडवाइजर शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना डॉक्टर शमसुल हक हनीफ साहब जबिला ताखीर अवी तख्वास्तों कि दे बन्नू पदे सरजमीन बांधे दे उलमा दा कन्वेंशन दे जमइयत इत्तेहाद उलमा अगे तो मुखातब शी मुहतरम जनाब शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना डॉक्टर शमसुल हक हनीफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला वल्लज़ीन कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। वअन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न मसलल उलमाए फिल अर्ज़ि कमसलिन नुजूमि फिस समा युहतदा बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर फ़इज़ा तुमिसतिन नुजूम अवशक अन तदिल्लल हुदा। रवाहु अहमद। इंतहाई काबिल एहतराम आलिम रब्बानी शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना शेख अताउर रहमान साहब और मुहतरम हज़रत मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद सिफतुल्लाह साहब, मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद कुरैशी साहब और अदी मजलिस हाज़रीन व उलमा व मुसलमानान मुशरान व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
دا څنګه چې زما ورور مولانا ډاکټر عطا الرحمن صاحب ستاسو په مخکې خبره وکړه، دا د جمعیت اتحاد العلماء زلابونو نماینده اجتماع ده او دې کې اهل علم شریک دي. زه به درې څلور خبرې په دې موضوع باندې ستاسو مخکې ږدم. د ټولو نه اول خو چې کله مولانا د بنو د اجتماع د دعوت خبره ما ته وکړه، نو ما ته د الکامل فی التاریخ یو واقعه را یاده شوه چې هغه د بنو سره تعلق ساتي، چې په سن 44 هجری کې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په حکومت کې او په دور خلافت کې دلته د محلب ابن ابي صفره په قیادت کې یو فوج راغلی او محلب ابن ابي صفره په خپل خدا ما معلومه نه کړی شوه چې صحابي دی او که نه دی، خو د پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه کې مسلمان شوی او د بنو ازد قبیلې یو شاعر شعر بیا الکامل په خپل تاریخ کې نقل کړی دی چې د ده سره د بنو ازد قبیلې مجاهدین او هغه د بنو دا لفظ د بننا په شکل کې ذکر کړی دی. الم تر ان الازد لیلة بیتوا ببنة کانوا خیر جیش المهلبی. تا ته پته شته چې د محلب بن ابي صفره فوجونو چې په بنو کې شپه وکړه په بنه کې، نو د ده سره چې کوم مجاهدین او غازیان ملګري وو، نو دا د محلب بن ابي صفره د ټولو نه بهترین سپایان کانو خیر جیش المهلب. نو زما ورور چې څنګه دا وایي چې دا مذهبي علاقه ده، نو پکارم ده چې دا مذهبي علاقه او د دې ځای باشندگان زه دا نه وایم چې د بل ځای باشندگانو لپاره جواز شته چې د اسلام نه علاوه بل نظام لغاړه ورکړي، خو د بنو باشندگانو له خو د دې نظام چې د کوم نظام په سوري کې د دې تاریخ د 1400 کالو راڅخه ژوندی دی، نو دوی له خو پکار ده چې د بل نظام لاندې خوب هم ورنشي او تصور هم ونه کړي. ورونو ما یو آیت او یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم لستی. هغه آیت کې الله پاک فرمایي چې والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. کافران خو د یو بل سره جګري دوستان دي، ای خو یو بل سره تعلق ساتي، د یو بل مرسته کوي، یو بل له لاس ورکوي. الا تفعلوه مؤمنانو که تاسو یو بل له لاس ور نه کوئ، تاسو د یو بل مرسته ونه کوئ او د یو بل خپې راکاږئ، نو تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. بیا به په دې ټوله ځمکه کې یو لویه فتنه به غالبه شي او فتنه وایي دې ته چې بیا به ډېر لوی فساد خور شي، شرک به غالب شي، بېدیني او جاهلیت به غالب شي او د جاهلیت په نتیجه کې خو فساد خورېږي، اصلاح خو هغوی پېژني هم نه. د دې وجې نه د الله رب العالمین دا حکم دی مؤمنانو ته چې تاسو به یو شئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله پر رسۍ په کتاب او په سنت را یو شئ او په دې خبره کې ډلې کېږئ مه. دا د ډلهبازۍ نه بار خبره ده. دا ممکنه ده چې په بل څه وجه باندې د خلکو په منځ کې ډلې را پیدا شي، ګروهونه او
فرقې پیدا شي. دا د فرقې او د فرقتون دا لفظ دا ټیک دا چې دا ښه لفظ خو نه دی، خو دا داسې کفر هم نه دی چې څنګه دی بعضې خلکو بلکل کفر ښکاره کړی. د یو حده پورې فرقه او یو ډله دا فطري هم ده. د دې وجې نه د اتحاد په موضوع باندې چې زه په کوم ځای کې خبره کوم نو زه ملګرو ته دا وایم چې دا خبره خطا ده چې تاسو وایئ چې اختلافات دې بلکل ختم کړی شي. اختلافات بلکل ختمول دا د انسان د وس خبره نه ده. د انسانانو معاشره او د عاقلانو معاشره د هغې خلکو معاشره چې هغې په خبره پوهېږي او عقل او پوهه ورسره وي، په هغې کې به اختلاف پیدا کېږي. اختلاف په خپلو حدودو کې ساتل ضروري دي او د خپلو حدودو نه چې زیاتی کوي نو چې بیا ډېر ښه شی وي نو د هغې نه نقصان جوړېږي. لہذا صحیح مطالبه دا ده چې اختلافات خو دې وي، خو دا دې په خپلو جایزو حدودو کې دننه وي. دا فرقه لفظ بعضې کسانو په دې دیوالونو لیکلي چې دا جهنم دا د تلو ذریعه ده او دا کفر دی. نو خیر دی د هغې نیتونه خو به ټیک وي، خو تاسو مسلم ویلی دی او علما برپکې موجود دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیشنګویانو کې یو پیشنګویي ده چې کله حضرت حسن رضی الله تعالی عنه معشوم و نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د هغه په باره کې چې زما دا زوی چې دی ان ابني هذا سید، زما دا بچی سردار دی او وسيصلح الله به بين فرقتين من المسلمين، او په یو روایت کې عند فرقة من المسلمين چې مسلمانانو کې دوه ډلې پیدا شي نو هغه وخت به الله تعالی دله توفیق ورکوي، دی به د هغې په منځ کې روغه راولي. فرقې مسلمانانو کې پیدا شوې او روغه پکې هم وشوه. زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې زه د فرقه پرستۍ تایید کوم. زه خو فرقه پرستي ښه شی نه ګڼم، خو زه دا وایم چې ته د مسلمانانو باندې دا ډلې باندې دا الزام لګوې او یا دا فتوا لګوې او دې دپاره بهانه ګورې چې چونکې دا مسلمانان ټول په ډلو کې تقسیم دي او پیغمبر علیه السلام خو ویلي چې فرقه بازي به نه کوئ، لہذا دا ټول ګمراه دي او دا د امت مسلمه نه خارج دي. نو دا کار دی خطا دی، دا خبره دی غلطه ده. زه دې خبرې تایید نه کوم. مسلمانان د دې هر څه باوجود مسلمانان دي. ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم. چې د مسلمانانو باندې مونځ کوي او د مسلمانانو ذبیحه خوري او مسلمانانو قبلې ته قبله وایي نو دا مسلمان دی او له ذمة الله ورسوله، دی د الله امان کې دی او د الله تعالی د پیغمبر په امان کې دی. نو صرف په دې وجه باندې ته د امت مسلمه نه خلک خارجې دا ووایه چې دا غلطي ده او غلطۍ یقینا په مسلمانانو کې شته. چې مونږ کې غلطۍ نه وه نو مونږ باندې به کافران داسې زورور نه وو چې هر وخت به مونږ نه څپېړې راکوي او مونږ به غږ نه شو کولی. مونږ به دې غم راته یو چې یاره مونږ جواب کولی شو که نه شو کولی. او زمونږ وطنونه او زمونږ ملکونه دا به یو په یو باندې د هغې په غېږه کې رالوېږي او هغه به قرآن سیزي او مونږ به غږ نه شو کولی. دا خو سزاګانې دي چې مونږ ته ملاوېږي. خو د دې هر څه باوجود دا امت مسلمه دی. نه نو سبا خپله خبره پوهېږي، خپله غلطۍ